أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. نن بچینو آیت نمبر 5 سورة بقرہ تر آیت نمبر 7 پوری چینو تفسیر وا انشاءاللہ. دینا مخ کی آیات کے اللہ جل جلالہ بلکہ سورة فاتحہ کی فرمایلی ول اهدنا الصراط المستقیم. سوال شو چې الله مونږ ته صراط مستقیم وخی. نو بیا الله جل جلاله وی چې د صراط مستقیم د پاره یو دستور او قانون پکار دی، کتاب پکار. نو الله جل جلاله بیا د صراط مستقیم باندې د چلیدلو د پاره خپل کلام نازل کو. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه. داسې کلام دل در کوم چې پاغې کې به هیڅ شک شبهه نه نو هغه به نه او دغه کلام به صرافه هدایت د پاره د متقیانو. بیا د هغې نه وروستو الله جل جلاله د متقیانو شپږ صفات ذکر کړل. نمبر 1 ایمان بالغیب بلري. نمبر 2 د مونځ بچینو قایمي. نمبر 3 دیل چې الله سخت صلاحیتونه ورکړي د هغې نه به انفاق فی سبیل الله د الله په لار کې د الله د دین د چینو د بلندۍ دپاره خرج کوي. نمبر 4 د حضور علیه الصلاة والسلام باندې به ایمان د کم کتابونه کم کتاب احادیث مبارکه نبی علیه الصلاة والسلام باندې نازل شوي دي په هغې به ایمانی. نمبر 5 ما قبل چې څومره انبیا علیهم الصلاة والسلام راغلي او د هغوی ته څومره آسماني کتابونه او صحیفې ورکړی شوي په هغې به ایمان لري. نمبر 6 په ورځ د قیامت به ایمان لري چې ورځ د قیامت دا حق او سچ ده، دا په هر صورت راځي. نو دا دنیا هم مونږ ګورو مشاهده کوو. دنیا کې چې کله یو انسان په صفاتو باندې یو سکول کې کالج کې مدرسه کې په هر یو اداره کې وي او د کې د هغې هغه ټول صلاحیتونه او خوبۍ راجمع شي دی د هغوی په هغه ټول ترتیب باندې وچلیږي. نو بیا چې کم انسان د هغوی د تمام قوانینو مطابق وچلیږي او د هغوی چې کم صفات مطلوبې دی په خپل ځان کې هغه ټول صفات راولي، نو بیا ورته دغې ادارې د طرفه دته څه انعام میلاویږي. نو په هغې انعام میلاوېدو سره بلکې عمومي چې وکتلی شي څومره ځنو کې چې هم انعام ورکولی کېږي، نو د دغې انعام ورکولو اکثر 2 مقصده وي. یو مقصد دی چې د کم ماشوم د محنت کړی د ښه کار کړی د چې نو هغه محنت یې کړی، نو د ده حوصله افزایي کوي چې د ده حوصله چې نو نوره هم بلنده نوره هم اوچته شي چې ما دا محنت کړو زما دا محنت ضایع لا نړو. نو د ده دغه محنت د ده جذبات چې نو هغه نور هم را اوبارئ. نو د هغې دپاره که تاسو خیال کړی هغه دله په سکول کې مدرسه کې هره اداره چې پای کې دله انعام ورکړي، نو چې کله وله انعام ورکړي نو د انعام سره د ده جذبات نور هم سیوا شي. او دویم د انسان دپاره دله انعام ولې ورکوي چې د ده په شانتي د ده دا نور ملګري د ده همزولې د ده هم کلاس دغه خلق هم وګوري چې یاره دې بني آدم ته انعام میلاو شولو که زه داسې محنت وکم نو ما ته هم دغه مقام میلاویدی شي. نو د هغوی په دې خبره را وبارول چې دوی هم دغه صلاحیت دغه محنت وکړي، دغه صلاحیت په ځان کې پیدا کړي. نو بلا تشبیه الله جل جلاله هم دغه صفات ذکر کړل چې مؤمن کې به متقیانو کې به دغه شپږ صفات نه موجود وي. اوس چې کله دغه شپږ صفات په ده کې رالل نو ده ته به څه میلاو شي. دی دا دومره کړاوي وکړو، مونځ چې نو د هغې پابندي کوي، ایمان بالغیب لري، زکات ادا کوي، صلاحیتونه خپل په دین باندې لګوي، د نبی علیه الصلاة والسلام باندې ایمان تفصیلي، ما قبل انبیا علیهم الصلاة والسلام باندې ایمان اجمالي دا ټول لري.
اوس چې کله دا ټولې خبرې دی کوي په ورځ د قیامت یقیني نو زه به هسې دومره ستړی کېږم زه به هسې دا دومره محنت کوم که آیا د دې محنت به ماته څه نتیجه هم میلاویږي نو الله وی نه دا محنت هسې نه دی دا به ضایع نه ځي ان الله لا یضیع ایمانکم بل ځکه الله فرمایي الله پاک ستاسو ایمانونه نه ضایع کوي د چا محنت الله رب العزت دی نو هغه نه ضایع کوي دا محنت به دې ضایع نه ځي نو څه چل به وشي الله مې د ټولو نه لوی خبره چې کومه مونږ ذکر کړې وه چې دا کلام دا هدایت دی دپاره متقیانو نو الله وی دې انسان ته به دغه میلاو شي اولئک علی هدی من ربهم دا کسان دې د الله د طرف اوس په هدایت شولو او بل ځکه الله فرمای من یهده الله فلا مضل له چاته چې د الله د طرف نه هدایت میلاو شو الله دې موږ ته هدایت کامله نصیب کړي نو دا انسان د دنیا یو طاقت وس دی چې نو هغه نشي گمراه کولی ځکه شیطان په خپله هم د دې خبرې اقرار کړی دی چې الله زه به ستا ټول بندګان چې دی نو هغه به گمراه کوم د وستا په صراط مستقیم کې کینم خو سیوا د هغې کسان نه چې هغه ستا خاص بندګان دي ستا هر خبره مني هر چنین منهي نه چنین منهي انهو نه ځان بچ کوي نو سیوا د هغې بندګان نه چې په هغوی به زما اوس نه چلیږي نو الله وایي دغه انسان ته به یو دا میلاو شي انعام چې دی به اوس د الله د طرف نه په هدایت شي او کله چې د الله د طرف نه په هدایت شولو نو اوس د دنیا یو طاقت یو سبب یو شی دی نشي ګمراه کولی دویم اولئک هم المفلحون او دغه کسان کامیابی موندونکي دي یعنی دا کسان ان قریب دی به د مرګ سره الله جل جلاله جنت ته داخل کی الله رب العزت دی کامیابی سره موږ سر فراز کی ولی حدیث مبارکه کې راځي من مات فقط قامت قیامته سړی مړ شو د قیامت ډایرکټ چې نو شروع شو اوس دغه کسان الله وی دوی به نو هغه فلاح موندونکي دي د کامیابی موندونکي دي او چې کم سړی من زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز کم سړی د جهنم نه وساتلی شو جنت ته داخل شو دا سړی حقیقي کامیابي د دغه سړی د دې وس کامیاب شو اوس دا داسې کامیابي ده چې د دغه کامیابۍ باندې بیا چېرته ناکامي نه راځي نو ځکه الله وی چې چا کې دا صفات رالل دې انسان ته به د الله د طرفه دوه جنینو هغه څه شي انعامات میلاو شي یو به د انسان د الله د طرفه په هدایت شي دویم به د ان قریب جنینو کامیابي به عمومي او هغه لویه کامیابي هغه د جهنم نه خلاصې او جنت ته تلل بیا الله رب العزت شپږم آیات کې فرمایي ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون اوس د دې جنینو هم ما قبل کې مونږ دغه ووی چې ما قبل آیات سره ربط او ما قبل سورة فاتحه سره ربط نو هغه دا ویلو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ای الله مونږ ته صراط مستقیم وخې د آی کسانو لار چې په چا باندې تا انعام کړی دی نه د هغې کسانو لاره چې په هغوی غضب کړی شوی دی او نه لار چې نه نو د هغه د ګمراهانو نو بیا کافر گویا چې نو هغه دوه قسمه دلته الله بیانوي یو هغه چې هغه ظاهرا هم چې نو انکار کوي او باطنا هم انکار کوي علل اعلان چې نو هغه کفر کوي اوس چې کوم علل اعلان کفر کوي نو دې دوه آیاتونو کې الله رب العزت د هغوی تذکره کوي او بیا چې نو دویم قسم د کفر هغه منافقان دي چې په ظاهره باندې اقرار کوي او باطن باندې انکار کوي نو دې ته منافق ویلی شي او دا ډېر خطرناکي موږ ورته پښتو کې وایي دا د لستوڼې ماري دا ډېر خطرناک وي نو چې کله دې ډېر خطرناک دی نو د دغې باندې الله رب العزت ثابت رکوع کې بیا د هغوی تفصیل کړی ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر نو د دې کې بیا الله رب العزت په ثابت رکوع کې د هغوی چې نو تذکره یې کړې ده او دی خو چونکې کافر دی ظاهرا هم او باطنا هم انکار کوي علل اعلان په ډاګه باندې کوي نو د دوو آیاتونو کې الله جل جلاله په هلته چې نو دویمه ډلې ذکر کوي چې کم کسانو کفر وکړلو سواء علیهم د دې په باره کې برابر ده علیهم په دې باندې انذرتهم که تو ویرې دوی لره ام لم تنذرهم یا ونه یې دوی لره لا یؤمنون د ایمان نه راوړي اوس د ایمان نه راوړي نو بیا دلته یو سوال واردېږي دا واردېږي چې الله رب العزت د اوس پته هم ده چې دا کافران
دی ایمان نه راوړي. نو چې کله دی ایمان نه راوړي نو د ایمان نه راوړلو په وجه باندې دې ته بیا دعوت الله رب العزت په خپله وایي چې برابر د سواء علیهم، برابر د دوی په حق کې انذرتهم که تو دی ویری ام لم تنذرهم یا و نه یری لا یؤمنون ایمان نه راوړي دوی. چې اوس ایمان نه راوړي نو بیا الله جل جلاله خپل پیغمبر بلا وجه ولې په تکلیف کې اخته کړی دی. الله وایي کتنی دا کافران ویری دوی له دعوت ورکې او که دعوت ور نه کې دی ایمان نه راوړي. نو چې کله دی ایمان نه راوړي نو بیا الله پیغمبر باندې ولې دغه مشقت اچولی شوی دی چې د الله پیغمبر بیا هم دوی له دعوت ورکوي. د دوی دپاره الله پاک مبوس کړی دی. د دوی مجلسونه له ځي بارها چې نو تاسو به دغه واقع اورېدلي چې نو ویلي به وي او الله پاک پیغمبر به دومره چې نو هغه تکلیفونه برداشت کول. د طائف قصې د احد قصې داسې دنیا شي واقعات دي. نو د هغې اسان جواب حضرات مفسرینو هغه ورکړی دی. هغه چې ګوره لکه مثال په طور کې علامه بیضاوي رحمت الله علیه، علامه الوسی رحمه الله، هغه وی ګوره دلته الله رب العزت ویلي ان الذين كفروا سواء عليهم، دا غي به حق کې دا خبره برابر ده کته دی له ویری او کو نه یری دی ایمان نه راوړي. الله جل جلاله خپل پیغمبر ته داس نه دی ویلي چې سواء علیک چې ستا په حق کې تا باندې دا خبر چې نو هغه برابر ده کته دی ویری او کو نه یری تا ته بچنه نو هغه دی ایمان نه راوړي. نو علیک نه دی ویلي، د کافر په باره کې ویلي دي، یعنی دا غوی خپل بدبختی ده کدی ایمان را نه وړلو نو د دې خپل بدبختی ده. حالان کې تا ته په دوانو صورتونو کې الله جل جلاله چې نو هغه بصدر کوي. الله رب العزت با تعالی په دوانو صورتونو کې چې نو ثواب درکوي. لکه مونږ هم اکثر وایو زمونږ په ذمه باندې چې نو پیغام رسول دي، دعوت ورکول دي. اوس که چا ومنله جو بیا خو نور علا نور دی د بیا ډیر زیات اجر او ثواب ملایږي. ځکه الله پیغمبر فرمای الدال علی الخير کفاعله، څوک چاته نیغ لار وخی او هغه پر روان شي نو زیات څومره عمل کوي هغه به د تمام کمره ثواب ملایږي. وای نه منله د ذمه هم فارغ شوله او ذمه د فراغت سره سره الله رب العزت بدل ثواب هم ورکوي. بیا به بل سوال چې نو هغه واردېږي چې الله رب العزت وایي چې ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. کتی دا کافر ویری او کو نه ردی ایمان نه راوړي. نو مونږ خو د چینو هغه مشاهدین دا خبره او دلایل سره دا خبره ثابت ده چې دنیا شي کافران ایمان راوړي کنه. الله وی لا یؤمنون مضارع صيغه ده، دی به ایمان نه راوړي حالان کې مونږ ګورو وسم ایمان راوړي. او صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین دی په هغه وخت کې په زمانه د کفر جاهلیت کې نه ول، بیا د ټولو چې نو ایمان را نه وړلو او دلته الله وی دوی ایمان نه راوړي. کته دی ویری او کو نه دی ایمان نه راوړي. نو جواب دا دی چې دین ټول کافران نه دی مرادو، دین هغه کافران مراد دي چې کم کافرانو باندې دا غوی باندې الله پاک مهر جباریت وهلو نو هغه کافران ایمان نه راوړي. لکه مثلا ابو جهل، عتبه، شیبه، ولید بن مغیره او دغه شانت جنین نسا ابو لهب، ابی بن خلف، نو دغه کافران چې دا غوی په حد دومره چې نو هغه انکار ته رسیدلو چې د ډیر سخواله د وجنه الله رب العزت دا غوی په ژوندونو باندې مهر جنو هغه جباریت والو چې د دې ژوند ته به ایمان نور تجاوز نه کوي. نو دینه هغه کافر مراد دی. عام عمومي کافر د دینه نه دی مراد، چا په قسمت کې ایمانی هغه به ایمان راوړي. بیا الله وی ختم الله علی قلوبهم، مهر والو الله د دې په زړونو په دې باندې، وعلى سمعهم او په غوږونو د دې باندې، وعلى ابصارهم او په سترګو د دې غشاوه پردې دي، ولهم او د دې لپاره عذاب عظیم لوی عذاب دی. اوس دلته چې نو الله رب العزت وی د دې په زړونو باندې غوږونو سترګو باندې مهرونه وهلي دي. نو چې کله په مهر الله وهلو نو سوال دا پیدا کېږي چې وس الله رب العزت خو هغه سره قادر مطلق ذات دی، الله رب العزت قوی ذات دی، الله رب العزت قادر او مقتدر ذات دی.
دا د الله صفتونه دي. نو چې کله الله رب العزت په یو بنی آدم باندې مهر جباریت والو او کم چې د ایمان راوړلو ذرایع دي چې زړه ته د هغې ډایرکټ نو هغه څه ته لار د هغې نه ډایرکټ زړه ته تلله، لکه سترګو باندې چې سړی یو شی ویني نو د هغه ډایرکټ زړه ته د هغې چې نو عکس ځي. غوږونو باندې یو خبره دی واوري ډایرکټ چې نو هغه زړه ته رسي. دغه شانتې چې نو په ژبه باندې یو خبر چې نو د هغې ډایرکټ د زړه سره تعلق وي. بس واورېدلي هم وي که نه چې زړه چې نو هغه بادشاه دی او ژبه چې نو دی ترجمان دی. نو اوس د الله د دغې د قبولیت په ځای باندې خو دوی له مهر وهلی دی او الله رب العزت قوي ذات دی. نو چې قوي ذات دی الله پاک، نو چې خدای په مهر والو نو اوس د دې څه طاقت دی چې دوی چې نو بیا ایمان راوړي. چې الله په مهر والو نو اوس خو د دې څه طاقت نه رسي چې دوی ایمان راوړي، او چې کله د دې څه طاقت نه رسي نو ګویا چې دی نو دوی خو مجبوره شول. دوی څه شول؟ مجبوره شولو. او دا چې نو د معتزله او د جبریو عقیده ده. معتزله هغه دا خبره کوي چې تقدیر نشته. تقدیر خو کته اومنه نو بیا چې الله پاک سو خلی کلی د هغه خدي او کسو کې بدل کلی جو هغه خو بد دی هغه په ټولو مرده قشانتي. جبریه وای انسان چې نو هغه مجبور محض دی، دغه خو طاقت نشته. اوس دلته په دې الله مهر والد نو دوه په خپل قدرت باندې څنګه وکي او الله رب العزت دې باندې دا مهر وهله ولیدي. نو مخکې مونږ ویلو د قرآن تفسیر د ټولو نه بهترین تفسیر هغه دی چې کوم ځای کې قرآن په خپله نو هغه تفسیر وکړي. سورت حامیم سجده کې په هغې کې تاسو ګورئ راواړئ. سورت حامیم سجده کې الله جل جلاله فرمایي کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون. بیا الله وایي چې نو دغه قرآن بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم. نو دی باندې الله مهر ولی والو دی اکثر کسانو چې کله ورته د الله د طرف نه هدایت رالو فاعرض نو دی مخ واړولو فهم لا يسمعون دی نه اورېدل وقالو او په خپله به یې ویلو قلوبنا فی اکنة زمونږ زړونه چې دی نو هغه په پردو کې دي مما تدعون الیه هغې ته چې د کمې طرف ته ته مونږ رابلې. یعنی الله پې نه دی والی د اعراض هم په خپله کړی دی، مخ هم په خپل اړولی دی. د خپل مخ اړولو سره بیا یې دام ویلي چې زمونږ زړونه په پردو کې دي، ستا دا خبره زمونږ زړه ته چې نو تجاوز نه کوي. مخکې بالته هم بیا راشي بل ځای کې الله وایي دوی وایي چې قلوبنا غلف زمونږ زړونه چې دی نو هغه بند دي، د هغې ته ستا خبره صلاحیت نه کوي. او بیا یې د هغې سره څه وي وفي اذاننا وقر زمونږ په غوږونو کې چې دی نو هغه بوج دی، سکه ده، ستا خبرې زمونږ په غوږونو باندې نه لګي. ومن بیننا و بینک حجاب او زمونږ او ستا په منځ کې پرده ده، ګویا چې دی نو هغه ته مونږ ته په نظر نه راځي. ستا دا خبرې ستا دا کلام دا زمونږ په نظر باندې نه راځي. مونږ چې دی نو ستا خبرو په باره کې مونږ ړانده یو. فعمل اننا عاملون تو خپل عمل کوه مونږ به خپل عمل کوو. نو الله وایي دا پې ما نه دی وهلی مهر، آس مې پې نه دی والی، دوی په خپله دغه عمل اختیار کړی او د دغې عمل باندې دوی دا خبره کړې وه. نو چې کله دوی په خپله د دې ټولو خبرو اقرار وکړو نو موږ به هم بیا چې دی نو مهر والو. نو ګویا دا مهر چې په دوی والی شوی دا د دوی د کسب په وجه باندې د دوی د غلط عمل کې انتها په وجه الله رب العزت په دوی باندې مهر والی دی، آس پې الله پاک مهر نه دی والی. او هغه ځکه الله رب العزت بل ځای فرمایي فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. چا چې خوښ وي هغه د ایمان راوړي او چا چې خوښ وي هغه د څه وکړي کفر اختیار کړي. نو ګویا الله انسان دا مجبور محض نه پیدا کړی، الله رب العزت هر انسان هغه په اختیار سره پیدا کړی. الله رب العزت دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. اولئک دغه کسان علی هدن په هدایت باندې من ربهم د خپل رب د طرف نه و اولئک او دغه کسان دغه خلق هم المفلحون کامیابی موندون کې دي. ان الذين بشک کسان کفروا چې کافران شول کفر وکړو سواء برابر د علیهم په دوی باندې انذرتهم کچو ویری دوی لره ام لم تنذرهم یا ونه یری تو دوی
دوی لا یؤمنون ایمان نراوړي دوی. ختم الله مهر والو الله علی قلوبهم پزړونو د دوی وعلى سمعهم او په غوږونو د دوی وعلى ابصارهم او په سترګو د دوی غشاوتن پرده ده ولهم او د دوی دپاره عذاب دی عظیم لوی.